موسی علیہ السلام خپل قوم ته وی چې د الله حکم دار چې تاسو غواله لکه اغي هیله او بهانه شروع کړي هغه هیله او بهانه نن موږ ته ذکر کړي چې کمی شبهه کولې د کوم شکوک اظهار کو کم ته پوښتنه کول لکه څنګه چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي کې دی پړم بيزل اره یو غاله لکړو حکم بسرته شو دی ته پوښتنه کول کارو ته ګرانې ده نړمبي ته پوښتنه کی قالوا دی ادع لنا ربك يبين لنا دعا غواړه زموږ دپاره سوال وکړه زموږ دپاره د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کړي موږ دپاره ما هي چې دا کومه غواړه ته خو وایې چې غوا حلاله کړه خو کومه غوا حلاله کړو مطلب دا کومه غوا به یو عمر به یې څنګه وي هر یو غوا ده او که نه څه خاص غوا ده قال انه یقول وی موسی علیہ السلام چې یقینا الله فرمایي انها بقره دا یغوا ده لا فارض ولا بکر چې نه بوډه ده او نه وړه ده داسې غوا ده چې نه بوډه ده او نه کم عمر والا ده ولا بکر نه سوندر ده اوانم بین ذالک میانه حال د پمینځ دواړو کې د دواړو د بوډیوالي او د وړوکوالي پمینځ عمر کې نه یعنی درمیانه عمر یې ده مونږ ته اندازه اخلو لکه مثال په تور یو ساروی د سلورو غاخونه کړي یا داسي نو ممکن ده چې داسي حالت نه مرادي اوانم بین ذالک چې نه وړه ده او نه بوډه ده مطلب درمیانه عمر کې غواړه دی چې کوم تپوسونه کول نو یو یې دا تپوسو کو نو دا یو پابندي ورته ولګېده بیا نه بوډۍ غوا حلالولی شوه نه بچی حلالولی شي ففعلوا ما تؤمرون هغه کارو کې د کوم چې تاسو ته حکم کېږي دلته ورته یو اشاره بیا کېږي چې اوس هم دته کوم حکم وشو نو بس دا وکړې نور شک پکې مه کوئ خو دی خو نه پوهېدل که نه دی خو بیا هم لګیا وو شکونه کول قالوا دی ادع لنا ربك يبين لنا چې دعا غواړه زموږ دپاره د خپل رب نه چې بیان کړي موږ ته ما لونها چې څه دی رنګ د دي قال وی موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله فرمایي انها بقره دا غوا ده صفراء چې زیړ رنگ والا ده فاقع لونها ډوب دې رنگ د دې تسر الناظرین چې خوشحالي کتونکو لرا داسې غوا چې زیړ رنگ به او زیړ کې به بیا ډوب رنگي او داسې ښایسته رنګ به چې خلک ورته ګوري چې سترګې پې خوشحالېږي سترګې پې یخېږي تاسو وګورئ غواګانو کې زیړ رنګونه کم هم دي او بیا ډوب زیړ رنګ دا پیکه زیړ رنګ چې نو دا پکې بیا هم خو ډوب زیړ رنګ پکې ډېر کم وي ورو ورو دي ته هغه مسله ګرانېدله بیا هم په دې باندې صبر ونه کو قالوا ادع لنا ربك يبين لنا وی دی چې دعا غواړه زموږ دپاره د خپل رب نه سوال وکړه زموږ دپاره د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کړي مونږ ته وضاحت وکړي مونږ ته ما هي چې دا به کومه غوا وي ځکه ان البقره تشابه علینا یقینا دا غوا ګډه وډه ده په مونږ باندې مشتبه ده په مونږ په دې کې اوس ګډ وډ یو چې مونږ څه وکړو وإنا إن شاء الله لمهتدون او مونږه کچره الله غوښتل نو خامخا په سم لار بشو هدایت ته ورشو که الله غوښتل نو مونږ به دا کار وکړو دا
مسله براته آسان شي دلته کې ان شاء الله وی مفسرین وینو کار بیا وشوم کني الله خو ویلی و ما کادو يفعلون دي ته تیارونو دي کار کولو ته مسلمان به ان شاء الله وی په کار کې چراتلون کې وخت د پاره کې ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله اس کار ته تاسو داسې مو وایي چې سبب ادا کوم بلکې ان شاء الله سره ضرور وایي د الله مشیت ته کار پرېږدې خبره پرېږدې چې چېرې الله غواړي وبشي که الله نه غواړي بیا نه کېږي نو دی وی چې ان شاء الله وبې کو خو کار خو ته بیا هم ګران شي که یو خو دا وه چې دی په دې لیت و لال کې الله پاک هم څه حکمتونه پراتو الله خو نه خبره نی د یو غریب ماشوم د یتیم پکې خیر الله یې خو مفسرین مختلف روایتونه ذکر کوي تفسیر ابن کثیر خو واقع دا ذکر کوي چې یو ماشوم دغه شانته چې هغه پلار وفات شو بس ماشوم پاتې شو مور یې پاتې شو یو وسره ولسخه پاتې شو د پلار ولا دعا غوښتي وا اخیری عمر کې چې دا ماشوم دی الله ته د اسخه کې د در لپاره برکت واچي چې دا د در لپاره د فائدې ذریعہ وګرځي یو واقع هم داسې ذکر کوي چې یو ځل دا پلار چې ژوندی ولا دا ماشوم وی خو د یو تاجر راغی سوداګر ناغه هیره راوړله دته پیش کړل چې دا خرڅوم دته تاسو کړه په سوې خرڅوي په 8000 باندې دیو دوی چې بای دا خو زبا واخلم خو پلار چې مراوي شي چې پلار مې نه راوي شي زیراوي خو نه تکلیف ولا نه ورکو تاسو را بیان نشم کول دیو تی ارزان و درکم اما شوم تی کار څومره ارزان راکې نو زبه یو لا ګران والم خو یو پلار نه بی اجازه نه بهرحال بل واقعام نور مفسرین ذکر کوي چې را د یو فرشتہ الله راولېږل د انسان شکل کې او د مور ژوند دی وا د ماشوم د دې سخه باره کې تنه تپوس کی چې دا خرڅه دی وته وي مور نه به تپوس کوم وته وي پیسې د لزر کوم 2 دینار دی وته وي مور نه به تپوس کوم لوي کی بیا وته وي پیسې وته بڑاوي قیمت او دی وته وي چې نه مور نه می تپوس نه کړي نو دا نشم خرڅول مور نه بلار تپوس به کو مور بوته وي چې نه نی ورکو ډیر قیمت وته وي چې مور ته وي نی ورکو دا وي بس ما د مور خوخه نه انداز نشم کولای فرشتہ و د اخر کی وی چې دا به الله پاک ساره پاره قیمتي وګرځي خدا دا سي په کم قیمت چې علمو ورکو دی پسې بسو کراشي بهر حال واقعات او ارزه حیثیت ده الله پاک هغه یتیم ماشوم له پکې خیر ګرځولو دیو ګرځیدل داخلك دا بنی اسرائیل ګرځیدل دی خو بیا خاص نه خو ولدا ساروي کته کنه چې هغه کې دغه نخي موجودي نو چې دی ماشوم له رسیدلی دي دا څخه یا غوای خوښه شوی دا پیسې ولا ورکولې دا وته نه داسې نه ورکوم دی واپس موسی علی السلام ته شکایت کی چې دا شان ساروي ملاو شو خو مالک نه راکې په مناسب قیمت باندې موسی علی السلام هغه راغوښته هغه ته وی تاسو د الله پیغمبر یې تاسو خبر یې چې زم مالک ماته تصرف حق حاصل خپل مال کې زینه خرڅول غواړم نو په ما باندې څوک جبر نشي کولی وی خسنګ به ورکې وی د دوره به ورکوما
چې د دې وزن سره مال سرو تلین د دې هم وزن سرو باندې به ورکوم او بعضی وی چې یو په لاس باندې ولا قیمت ورک خود دغه کم دغه خبره دغه کوي د مفسرین وی چې وی چې دې هم وزن سره بر ال راکی نو زبه ال ورکوم دي ته وی دا ولا برابر کې ورکه ولا اوس دا خو بخامه اوس کول غواړي ځکه چې دا د الله حکم دی سر ته کول بس دا هغه پای کې خیر او برکت الله پکې ولا واچ دی بیا وی چې نبل تاسو را لومو کا چې دا به کوم غوای زمون شک دی نو یو پکې بل وضاحت راځي قال انه یقول وی موسی علیہ السلام چې یقینا الله فرمایي ان بقره دا غوادا لا ذلول چې جوتی نرم تسير الارض چې زمکه اړي ذلول څه ته ویل شي ذلول وی اوار شوی سیستا چې کما ساروی کما اوخه یا بل سیز ای باندې سورلی کیږي نه د املا واره شوی کنه خلق وی شای نه دوتی کنه شای اوزی املا واره شي نه ته ذلول ویل شي چې کار کسب پښوی د املا کار ته جوړ شي هغه ته ذلول وی لا ذلول جوتی نه تسير الارض چزمکه اړي ولا تسقي الحرث او نه خړوب کی فصلونو لرام نه وب کی فصلونه یعنی ارټیم نه را مسلمتون سالم ادا لا شیت بیا نشتر داغ بدی کی هیڅ داغ بګی نشته لا شیت بیا عیب بګی نشته داغ بګی نشته عیب بګی نشته صحیح سلامت را زخم نخ بګی نشته مات ګوټ بګی نشته غوګه خکرې کم نه ده مسلمتون نګوره په وګونو به برابرۍ په خاخونو به برابرۍ په سترګو خپو باندې به برابرۍ زیړ رنگ به ومي هغه به ډوب رنگي ارټي او جوتی به ومني کار کسب به ومني کړي بوډه به ومني ډیر وړه به ومني دا ټول نه برابرول قالوا لا نجيت بالحق هو دي چې اوس دې راتله وکړه پرشتیا او اوس دې رښتیا خبر وکړه د دې مطلب بداو چې تاسو غنیا سه غپ لګاونو وته وې کنه وی اتتخذنا هزوا مون سره ټوکی کې یا مون پورې ټوکی کې یو دلته وته وی الان جئت بالحق اوس دې سم خبر وکړه دومره بی ادب ونه چې پیغمبر علی السلام ته وی موسی علی السلام ته جوز دی لری شاوې نو الان جئت بالحق الان مطلب دا چې اوس دې خبر وکړه دې مطلب خو بیا دا جوړیږي چې تر اوسه تا سم خبره نه کړي نو فذبحوا دی حلال کړه دا وا او ما کادو يفعلون نو دی دا کار کوونکی وای حلال کړه نو هغه مقصد اوس دی ذکر کی چې وای سل حلال کړه وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا یاد کا چې تاسو وجه یو نفس فداراتم بیا تاسو په جګړه شوي پای کی والله مخرج ما کنتم تکتمون الله رايستون کړي هغه څه کار کوون کړي ظاهرون کړي هغه څه چې تاسو پټول تاسو کومه معاملې پټوله الله غخ کار کړه الله دا یې کار کوون کړي ډېر خبرې مونږ پټو الله یې کار کوي دیوم قاتلانو دا قتل پټاو او الله ښکارک دی خوې چې یو با دغه زنانه سره نکاح کو د دې سړي لور سره بل مال به امراته پاتې شي او بلداري چې په نورو خوا کې کلو باندې دا غي داوو کو نو دیت ورته پیسې هغه کې ملو شي نو الله یې زو ښکار کوون کې ما رایستون کې مدعای خبرو چې کوم تاسو بټولې چې غوې حلال کړه نو فقل نضربوا ببعضها الله وی وی مونږه چې وه دې غوالرا دې مړی لرا اضربوه وه دا مړی ببعضها ببعضی صدری غوام مفسرین مختلف رائے ذکر کړي دور منصور معالم التنزیل تفسیر عزیزی چې یاره یې جبوا یې زړو او یا یې پخته وا خو بهرحال قران کریم وی به بعضها په بعضی سبس هر یو یې سچوا څخاص ایسا قران کریم نه راخولې
چې بس د هغې یو حصه وه بعضې حصه وه هغې راواغستله مړي باندې راخ کله نو هغه مړی څه شو راپاسېده باقاعده د ګڼې په منځ کې په ډک محفل کې هغه ووی چې دا رویرونه زما قاتلان دي زه دي وجلم او بیا واپس خپل حالت ته لړ مړ شو نو الله وی کذالک یحیی الله الموتى همدارنګه الله ژوندي کی مړو لرم مړي الله داسې ژوندي کوي د قیامت پر ورځ به هم الله داسې مړي ژوندي کی دلته په معجزه ژوندي کو او هلته کې د قیامت پر ورځ به ټول واپس بیا ژوندي کی حساب کتاب معجزې نه چې څوک انکار کوي نو وګوره مړي الله ژوندي که په معجزې سره موسی علیہ السلام قوم را پاسوله عزیر علیہ السلام را پاسوله عیسی علیہ السلام بوته قم باذن الله ووحی الموتى باذن الله نو دغه شانتي ګټ لا اوسم تل لخت راچو عین دی وبروانی شي کنه موسی علیہ السلام معجزه د الله په حکم باندې غینه وبروانی شي اوسم دریاب لرم سارا واچو لاري دیوشي موسی علیہ السلام په معجزه او د الله په حکم باندې کې لارې مشوي داسې مړیم ژوندې شخه په معجزې سره د وارثانو چې کوم د ده چې قاتلانو د هغې هغه مقاصد ټول چې وو هغه ضایع شول یو مقصد یې دا و چې د ده مال حاصل کو نو قانون د وراثت کې قاتل چې دی هغه د مقتول وراثت نشي وړی القاتل لا يرثو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي قاتل چې دی به د خپل مقتول وراثت لکه یو سړی د رور یو وجو نو که نورونه سبا د هغه مال وی شي دله به پکې نه ورکي د پکې نه رسي پلار یو وجو نو نورونه یا خويندې به د هغه مال تقسیمي د ده به کیسه نه کدی ژوندې پاتې شو ماپ شو نو بیا هم ځکه چې نبی علیہ السلام یې قاتل و وراثت د دیم قانون کې دي شي داسې چې قاتل و وراثت ناخلی دي نه محروم شو احکام القرآن للجساس امام جساس رحمه الله فرمایي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې د نور ائمه په نسبت باندې هم که قاتل قتل عمدن کړي او یا خطاان کړي قتل عمدی قتل خطای په هر حالت کې دی وراثت حقدار نه دی امام مالک رحمه الله وایي چې کچره قتل خطای نو بیا دی وارث جوړی دی شي قتل عمدی نو بیا وارث نه جوړي نور ائمه په نسبت باندې په هر حالت کې قاتل د مقتول وارث نه جوړيږي او نه مسلمان د کافر او نه کافر د مسلمان وارث جوړي دي شي بخاری او مسلم صحیح روایت ده نبی علیہ السلام فرمایي لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المسلم نه مسلمان د کافر نه وراثت غزي شي او نه کافر د مسلمان نه ويريكم آیاتی او الله خي تاسو تخبل نخیم د قدرت دلائل د تخی چوغور زما داسې قدرتونه دي لعلکم تعقلون لپاره دي چې تاسو د عقل نه کار واخلئ تاسو پوهه حاصله کړئ بس ښه بیا وری قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ويدي چې دعا غواړه زموږ لپاره د خپل ربنا ما هي چې دا کوم غواړه قال انه يقول موسى عليه السلام یقینا الله فرمایي انها بقره دا غواړه لا فارض چې نه بوډه دا ولا بکر او نه ولدا عوانم بین ذلک درمیان را پمیند دی دوالو حالو کی ففعلوا ما تؤمرون او کې هغه کار چې تاسو ته حکم کیږي قالوا دع لنا ربك وې دي چې دعا غواړه زموږ لپاره د خپل ربنا یبین لنا چې موږ ته وضاحت کی د دې خبرې مال او نو چې څه د رنگ د دي
قال وی موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله فرمای انها بقره دا یو غوا ده صفراء چې زیړ رنگ دی فاقع لونها ډوب دی رنگ دی تسر الناظرین چې خوشحالی کتونکو لرا قالوا ادع لنا ربك وی دی سوالو کزم د پاره د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کی مونږ ته ما هي چې دا کوم غوا ده ان البقره تشابه علينا یقینا دا غوا ګډ وړ د پم باندې و ان ان شاء الله لمهتدون او مونږه کچره الله غوښتل نو پوهه بشو په سملار براشو قال انه يقول وی موسی علیہ السلام چې یقینا الله فرمایي ان بقره دا یو غوا ده لا ذلول چې جوتی نه ده تسير الارض چې غني اړې زمکا ولا تسقي الحرث او نو بکی فصلونو لران مسلمه سالمه ده او برابر ده لا شیء بیا نشته عیب بدی کی قالوا دیوی علان جیت بالحق اوس دی راتلو کړه پرشتیاو فذبحوها نو دی حلال کړه دغه غوا وما كادوا يفعلون او نو دی نږدې چې دا کار کړی وایز قتلتم نفسا یاد کاو چې تاسو اوجه یو نفس پداراتم پیا تاسو په جګړه شوي پای کی والله مخرجون الله ښکارا کوون کې او راځون کې دې ما کنتم تکتمون دا خبر لرا چې تاسو یې چې پټول مو فقلنا اضربوا ببعضها الله وی مونږه چې وای دې مړی لرا ببعضها په بعضی حصہ دې غوا باندې كذلك يحيي الله الموتى وندارنګ الله ژوند کی مړو لرا ويريكم آیاته او خي تاسو خپل نخې د قدرت لعلکم تعقلون د پاره دي چې تاسو د عقل نه کار واخلئ